د جمعې په ماښام په د چمن د کلي په ډو کاریز اوسېدونکی محمد اشرف چې دی وایي د په وینا د بچي مار چې ول هغه خوړلی ول د شپې پر 10 بجې دا واقع پیښ شوی او 11 بجو شاوخوا کې د سیول اسپیټال ته راول د دې ضلع د ټولو غټ اسپیټال چې کوم سرکاري اسپیټال په هغه کې د مار خوړلو یا د لړم خوړلو انجکشن دستیاب نه ول د دې د عمله چې د بچي چې د خپل ژوند در لاسه ورکړي ویډیو پر سوشل میډیا وایرل شو چې دغه فوري بعد ناصر ډیپټي کمشنر راجا اتر عباس د اسسټنټ کمشنر صدر په سربراهي کې یو درې رکني کمیټي تشکیل کړل دغه علاوه ام اس ډاکټر عبدالرشید ناصر د ډاکټرانو د ډي ایچ کیو اسپیټال د ډاکټرانو سلور ډاکټرانو باندې مشتمل چې په هغه کې ډیپټي ام اس ډاکټر شمس الله کاکړ او ډیپټي ډي ایچ او ډاکټر عبدالرشید اسقزی هم په دې کې ولو دا په ګډون یو سلور رکني کمیټي جوړ کړل چې هغه د ټوټل واقع تفصيلات مالي انکوایري وکړي دا بعد فردر چې کوم څوک په دې کې غفلت کړي د هغه خلاف کاروایی کیږي او اوس په د کمیټي اجلاس ولو مجمرالو د بچي پلار اشرف خان هم موجود دي موږ د بچي د پلار سره د واقع پښتنه کوم اصل د دې واقع اساس یې ور اشرف کته مختلف لا واقع بیان دا واقع خو د انجلۍ مار خوړلې ولا د درش تاریخ پر 10 بجې باندې و خوړل بیا مارا و سیول اسپیټال 15 غنټې دې ته خدای ژوند ورکړي 15 غنټې ما بعد دا وفات شول په سیول اسپیټال کې ستنې نه ولې د لړمو د مارو د هیڅ ستنې نه ولې نو ځکه په هغه باوجود چې بیا ما بلوچ خان اسپیټال هم یو لته مې خپل کوشش سره وکړي اکیم پیسې را سره هغه مې ورکړي د تستنی ورو لګول ډرپان ورو لګول هغه باوجود بیا کوړته یو بیا سارا او سیول اسپیټال 2 غنټې ژوندې او سیول اسپیټال کې داخله و 2 غنټې د نن کې د ایمبولانس کوشش وکړي د اکسیجن ورو لګاوي ډاکټر ماته 10 منټه وقفت سغواړم 10 منټه ما بعد ډاکټر راووتی چې د وینو باقی وله دا مار خوړل د کښیانو په واټ کې ستاسو سره چې کوم برتاو شوی هغه باندې ته خشم درغلی پر هغه مال دونه خشم راغلی دی چې ماشام پر 3 تاریخ پر 10 بجې چې د کم ډاکټر ډیپټي ده د سيزي پر دې باندې سخت اکشن وکړ سره ډاکټر شمس کاکړ زموږ سره موجود دي ډاکټر صاحب تاسو انکوایري کمیټي لیډوي تاسو سره ډیپټي ډي ایچ او هم په دې انکوایري کمیټي کې دي څه واقعیا سه او دغه بعد کم اکشن اخلي څنګه دا په سوشل میډیا باندې ویډیو وایرل شوی و دغه بعد امیجیټلی ام اس ډاکټر رشید ناصر چې هغه یو انکوایري کمیټي کنډکټ کا پاکي څلور ډاکټران دي زغپل از چیرمن د کمیټي هغه مسر ډیپټي ډي ایچ او دی یو پیډیاټریشن دی یو میډیسن سپیشلیست دی د څلور ډاکټران چې دي موږ خپل کار شروع کړي نو ایون د بچي پلار مم راغوښتي وو داغه د انټرویو سره پلس داغه سره ډیټیل انویسټیګیشن مشروع کړي نو ان شاء الله نن مازیګر یا سبا سهار به موږ کمپریهنسیو ریپورت چې دی هغه ام اس اپ ته سبمټ کو داغه سره ایون ډیپټي کمشنر پر خپل لیول باندې هم یو کمیټي د اسسټنټ کمشنر په نگرانی کې کنسټیټیوټ کړی ده هغه هم خپل دغه کې نو ان شاء الله موږ پر خپل لیول باندې بالکل حق اختیار ته چې کوم حقایق هغه به ان شاء الله مختراولو کچيري یو ځای کوتای سوی هغه ته په خپل ابزرویشنز کې ریکمنډیشن کو چې دا خلاف دي کاروایی وشي ډیر مننه دا شمس الله کاکړ چې د کمیټي چیرمن دی ډاکټران خپل رپورت مرتبي او دا رپورت بزي ام اس ډاکټر عبدالرشید ناصر له فردر چې د ډیپټي کمشنر چې کومه کمیټي د اسسټنټ کمشنر صدر په سربراهي کې تشکیل کړي دا هغه خپل رپورت مرتبي